اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الشرک لظلم عظیم. قرآن مجید شرک تا ظلم عظیم نویلی دی. دا حضرت لقمان نصیحت خپل زوی ته یا بنیا لا تشرک بالله، د ما خوږه زویه خدای سره شرک مه کوه. ویلې ټولو نه غوړ ظلم دغه کائنات کې هغه شرک دی. ظلم یعنی یو شی خپل حد نه یا خپل حدودو نه خپل ځایو نه بې ځایه ځای کې کښللې ته عربی کې ظلم نه ویلی شي. ټولو نه غیر معقول کار، ټولو نه غوړ ظلم هغه انده دی چې انسان یو مخلوق یو کمزور کس هغه خداوند عالم سره برابر کی. ما تاسې ټولو عقیده دی چې لیسه کمثله شی، خدای سره هیڅوک هم د هغه مثال نشته، د هغه شبیه نشته. ولم یکن له کفوا احد، پروردگار سره هیڅوک برابر ندی. ټول کائنات ذره ذره مخلوقات کائنات من الاولیاء اوصیاء انبیاء شهدا صدیقین څومره زورور کسان دي، ټوله فقرا دي پروردگار متعال حضور کې انتم الفقراء الله غنی عن العالمین. خداوند عالم ټول کائنات نه بنیاز ده. غیر معقول غیر شرعی کار دی چې انسان هغه خداوند عالم سره شرک وکړي. ځکه شته چې پروردگار متعال یی ان الله یغفر الذنوب جمیعا، پروردگار تو ته ټولې ګناهونه معاف کوي، خو شرک خداوند عالم نه معاف کوي چونکه یو غټ ظلم دی. او چا شرک وکړلو هغه مشرک شو. و مشرک په باره کې قرآن څه انما المشرکون نجسون، چا کې څه شرک دی هغه کې نجاست دی، مشرک نجس دی. ظاهرا کیدای شي متاسې دینه مراد دا اخلو چې یو ظاهري نجاست، کیدای شي دا سوچ موزه دراشي غلط. یو کس چې هغه مشرک دی تو نه هغه جامې صفا دي، هغه پرفیوم لګولی دی، هغه نه خوشبوی سي، هغه زندګۍ کې سټایلیشن دی، هغه پنځه ځان ته متوجه کړي دي، هغه پنځو کې وانما دی. خو قرآن مجید داسې کسانو په باره کې چې هغو کې د شرک دا ذرات موجود دي، دا وایرس زده کسان دي، دوی ته قرآن مجید نجس نویلی دي چې مشرکان نجس دي، مشرکانو نه وریا شوی. حتی پیغمبر کریم نه حدیث دی چې که چیرې مشرکانو سره جنګیږي مشرکانو نه مدد مه غواړه، هغوی نه تعاون مه غواړه، مشرک نه هیڅکله استعانت مه غواړه، تعاون مه ونه غواړه. او دوره حساس مسئله د شرک چې قرآن مجید ظلم عظیم نه وته یایي، قرآن مجید مشرک ته نجس نه یایي. او ده حد پورې چې چونکې شرک دی مشرک دی، خداوند عالم یایي چې تا ته به زه هر یوه ګناه وبخښم خو ته د شرک نه بخښم. تاسې وکړئ مو مسلمان سوره توحید قائل او معتقد یو. سوره توحید کې خدای احد دی چې قابل تقسیم نه دی، عقلا عقل کی تقسیم نه دی، وهمن نشي تقسیمولی، ذهن عقلی خارجن نشي تقسیمولی. هغه وحده لا شریک له دی. الله الصمد هغه بنیاز دی، هغه مقصود بذات دی. لم یلد ولم یولد هغه مولود نه دی چې چونه شوی وي، هغه والد نه دی چې هغه نه چوک شوی وي. ولم یکن له کفوا احد هغه سره څوک برابر نه دی. الاول والآخر والظاهر والباطن وله الكبرياء وله الحمد يسبح له ما في السماوات وما في الارض. دغه کائنات باندې کوم غور تدبر تفکر وکړو، هغه وحدت د کائنات کې مکسو، هغه انسجام وجنه، هغه اتصال تدبیر وجنه، هغه دقت کائنات څه کله مو مد نظر وساتو، نظم واحد وجنه، هغه منظم، هغه ناظم پروردگار متعال، وحدت هغه تجلی مکسو. الحمدلله الذی تجلی لخلقه بخلقه. مولا امام سجاد علیه السلام یی سزد خدای حمد ثنا صفات کا چې هغه خپل مخلوق ته ځان وخیلو مخلوقاتو سره سره د مخلوقات کسو، د سمندر، د غرونه، د اسمانونه، د کائنات، سبزیجات، میوه‌جات، رنگ برنگ
د شیونو باندې انسان نظیر واچوي، خپل ځان باندې نظیر واچوي، پته لګېږي چې یو خالق کائنات عزیزون، زورور، قادر مطلق، صمد، لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد، معنا نه لري چې زه یو مخلوق هغه سره برابر کوم. که چیرې مو شرک وکړلو، شرک سره مو ټول عملونه خرابېږي، نه مو الموس قبلېږي، نه مو روژه قبلېږي، نه مو حج قبلېږي، نه مو یو عمل حتی صدقه خدای لري کې نیک کارونه یو نه قبلېږي. شرک یو دوره بدترین وایرس دی. پروردگار متعال نه دعا انده کوو چې خدایا شرک دغه عظیم گناه نه، څه ظلم عظیم دی، نجاست دی، مو ټولونه محفوظ وساتي. و آخر دعوانا الحمدلله رب العالمین.